بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. سورة بقرة آيات نمبر 263 دريمة سبارة مخي آيات کې د مال لګولو لپاره شرطونه ذکر شوي هغې کې دا خبره ذکر شوې وه چې کله مال لګوې د الله په لار کې هغې نه وروستو بیا ځباتنه نه کوې تنګول به نه کوې نو اوس دې آیت کې ښه اخلاق ښیي چې کله یو سوالګر تانه سوال کوي ناغتا نیک خبره کوا ښه خبره ورته کوه نرمه خبره ورته کوه دا غوره کار دی د دې نه د هغه خیرات نه چې هغې بس وروستو بیا تنګول وي قول معروف وینا ښه ومغفرة او بخشش کول بخنه کول خیر غوره دی من صدقة د هغه خیرات نه یتبعها اذى چې راځي په هغې پسې تنګول هغه خیر خیرات چې د هغې نه وروستو توس باطنه وي او دارنګې د هغې نه وروستو بیا تنګول وي نو د هغې نه ښه دا ده چې هغه ته ښه وینا وکړه ښه وینا ده چې نرمه خبره ورته وکړه عذر ورته پیش کړه چې یاره بس ما سره دې وخت کې نشته نو دا عذر پیش کول هغه ته نرمه خبره کول یا دا ده چې هغه په طریقه باندې ځان لپیول چې لکه کومې پیسې در راجمع کړې وي په دې باندې څه واخله او دغه دې خرڅوه الله به حلاله ګټه درکړي دې خلکو ته د لاس نیونه به خلاص شي د دې ذلتونو نه به خلاص شي دارنګې ومغفرتون بعضې وخت کې داسې وي چې سوالګر هغه ډېر تنګول کي نو هغه ته هم غوسې مه کوه بلکې بس معافي ورته وکړه نو دا غوره ده د دې نه چې ته هغه خیر خیرات وکړې چې هغې پسې وروستو تنګول یې اثباتنه وي قول معروف وینا ښه ومغفرة او بخنه کول خیر غوره دی من صدقة د خیرات نه یتبعها اذى چې راځي په هغې پسې تنګول والله غني الله بې حاجته دی تاسو چې کوم خرج کوئ نو د الله رب العزت ستاسو نه د ځان دپاره نه غواړي بلکې ستاسو فایده پکې ده حلیم الله صبرناک دی یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى دغه مثال ذکر کیږي دا چا د بارا چې هغه بے ځای خرج کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تبطلوا مبربادوا صدقاتکم ثواب د خپل خیراتونو بالمن پس باطن سره والأذى پتنګول سره کلذي پشان عکس ينفق ماله چې خرج کوي خپل مال رئاء الناس د بارا د خودنه د خلکو چې خیر خیراتو کې داغه نرستو تنګول کې اثباتنه کې دا پشان د هغه چا چې هغه خرج وکړي د خودنې لپاره او بیا کوم انسان چې د خودنې لپاره خرج کوي دا هغه مثال بیا د هغه سره دی چې یو مینه ګټه وي څه خوره به پرته باران وشي نو به ګټه باندې خوره پاتې نشي نو دغه رنګ ریاکار او خودنه کوونکي چې کوم مال لګوي نو دته هم د عمل ثواب نه پاتې کېږي ثواب ورته نه ملاویږي نو دې آیت کې د مثال لپاره مثال دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تبطلوا مبربادوا صدقاتکم ثواب د خپلو خیراتونو بالمن پس باطن سره والأذى پتنګول سره کلذي پشان دا کس ينفق ماله چې خرچي خپل مال رئاء الناس د بار د خودنه د خلکو څنګه چې هغه د خپل عمل بریا کار سره بربادي تاسو دا سمکوي ولا يؤمنوا بالله او ایمان نلري په الله باندې او یوم الاخر برزستره باندې معنا چې اعتقادي منافق دی یادان چې یقین نکي په ثواب ملاوي دو باندې فمثلون مثال د دې ریاکار کمثل صفوان بشان دا مینه ګټه علیه تراب چې باغ باندې خوري فاصابه نور سیغتا وابل ډیر باران فترکه صلی الله پرې غیر الله غیر رحم او صفا بالکل صفا ستره پرې لا يقدرون وصف برنشد بيانا شين بيس او شين باندې مما کسبو دا آیا عملونه ناشدوی کړی
دوی چې کوم عملونه کړي دي ثواب ورته ملونه شي والله لا يهدي القوم الكافرين والله هدايت نه قوم کافر ته ومثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا چا ذکر کوي چې ایسې زینو کې خرج کوي او شرطونه ولا دو ذکر کوي یو خدای الله د رضا لپاره خرج کوي دیم دې لپاره خرج کوي چې دوی زړونه کلک شي په ایمان باندې د صدقې سره او خیرات سره د انسان ایمان مضبوطيږي ومثل الذين او مثال د خیراتونو د خلقو ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله وتثبيتا د پاره د مضبوطولو من انفسهم نظرون د دوی كمثل جنة مشان دا باغ بربوت چې سربز مکه باندې اصوابها ورسي غيت وابل ډیر باران فآتت اكلها ورقي خپل میوه دې فعل ډیر زیاته فإن لم يصبها كون رسي غيت وابل ډیر باران فطل لك باران مولا کافرين څنګه سربز مکه باندې ډیر باران شو نو ډیر میوه ورکی او کچرت باران ډیر پیونه شي نو لک باران هم داغه لپاره کافی کیږي به فائدې نه دي والله بما تعملون او الله تاسو عملون لرا بصر لدن كريم ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل دابل مثال ايود احدكم يغوار يوكستاسو ان تكون له جنة تشيشلي دباربا من نخيل نقجرنا وعنب ودكورنا تجري من تحتها شبه داغي داغنو دلان الانهار نيرنا له دبر فيها بدغ باقي من كل ثمرات هر قسم ميوني هر ميوي ولاون باغي موجود وي واصابه الكبر ورسيږي دي انسان د بډاواله وله ذريه ضعفاء دبر بچي ما شومان کمزوري ما شومان بچي کمزوري د غټه وټني د خرشه تناسوي یا دا ضعفاء دا معنا چې ما شومان خونه دي خسنګان دي خنور چې دغه ست تخفي چولې د غټه وټ نه دي هم بس دا لا خرشه تناسي فاصابها اعصار نور سي دغه باغ ته اعصار تیز سله فيه النار چې باغې کوري فاحترقت نو سوزي دغه باغ لرا كذلك ذكرني يبين الله لكم بيان الله تاسطا الآيات تنا المثالون لعلكم تتفكرون دي لپاره چې تاسو فکر او سوچ وکړئ الذين خلقوا ينفقون قول معروف خيرا ومغفرة وبخنك والخير غرد من صدقة وخيراتنا يتبعها شرازي باغي بسيادا تنقول والله غني حليم الله بحاجة حليم صبرناك دي يا أيها الذين آمنوا إيمانوا لا تبطلوا مبرباد صدقاتكم صوام دخلوا خيراتنا بالمن فزبعتن سرا والأضاء فتنقول سرا كالذي بشان عكس ينفق ماله جغ خرشيخ بالمال رئاء الناس دفر دخودن دخلكم ولا يؤمن بالله إيمان نساتي بالعمل واليوم الآخر برز استنباني فمثلون مثال دده كمثل صفان بشان دا غټه چې مين وی عليه تراب باغ باندې خوري فاصابه نور سيغه توابل ډیر باران فتركه نبريك دا غټ لرا سولدان بالکل صفا سترا لا يقدرون وصف بر نشد دوی على شيء بالصواب باندې مما كسبوا دا عملونه چې دوی کړی والله لا يهدي القوم الكافرين والله هدايت نه قوم کافرتان ومثل الذين مثال دا خيراتون دا خلقوا ينفقون اموالهم شيء خرج خپل مالونه ابتغاء مرضات الله دبار دلتول درزاد الله وتثبيتا ودبار لكل من انفسهم دخلوا زرون كمثل جنة وشان دا باغ بربط جسر بس مكبان يصابها ورسيها غتوابل دير باران فآتت نورقي دا باغ اكلها خپل میوه في دير زياتي فإن لم يصبها كون رسي غيث وابل دير باران فطل لك باران كافرين والله بما تعملون والله استاسو عملون لرا بصير لدن كرين أيود أحدكم أيغوار استاسو يوكس أن تكون له جنة شويد دبر باغ نخيل قجرنا وعنب ودقورنا
تجري من تحتها چبي داغي دون دلاند الانهار نيرنا له ددبر فيها باغيك من كل الثمرات دار قسم يوني وأصابه الكبر ورسيدة بداوالي وله ذرية ضعفاء ددبر بشوي كمزورين فأصابها إعصار النور سيباغتا تيز سلي فيه نار جباغي كوري فاهترقت نصدي غباغ لرام كذلك ذكرن يبين الله لكم بيان إلا تاسطا الآيات آياتنا بسالنا لعلكم تتفكرون دير فرج تاسو فكرك الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. هي الله كل بند رحمة المفضل الله من پریشان و مصیبتوں آفات و بلیاتنا محفوظ الله لا چا سے پریشانی دی الله ولا په خوشاله وګړي الله کوم بیماران دي د خپل الله دعا وکړي الله کوم قرضدار دي قرضونه خلاص الله لا چا روزګار نشته د حلال روزګار ورکړي الله لا چا شته هغه کې ور خیر او برکت ورکړي الله زموږ ټول اخري خاتمه په ایمان الله موږ د ایمان د زوال اوسي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين